انسان غافل کېږه مو د دنیا په خوندونو لذتونو خواهشاتو کې موږ دومره ورننوځو چې څوک راته بیا آخرت ښیي علما کرام راته آخرت ښیي او واضحه کوي چې لکه دا د کامیابۍ لاره ده او دا د ناکامۍ لاره ده نو مو تابع د هغې علما کرامو هم خلاف کوو دا د خپل مقصد دپاره موږ ته وایي دا خبرې کوي دا د خپل کرسۍ دپاره ما ورته ته دا خبرې کوي چې دا د کامیابۍ لاره ده او دا د ناکامۍ لاره ده امام غزالی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې حضرت عیسی علیه السلام د دنیا او د دې غافل انسان یو مثال ذکر کړی چې لکه یو سړی دی هغه په ځنګل کې روان وي د چې شاته وکتل نو د پسې یو زمری را روان دی د چې په زمري نظر ولګېدو نو فوراً د منډه شروع کړه چې را په ما پسې خو زمری را روان دی چې د منډه کړه نو زمري ورپسې هم منډه کړه او دی چې ډېر حده پورې لاړو نو کافي ستړی شو دی اوس پوهېږي چې زه خو د دې زمري نه ځان نشم خلاصولی او زمری را پسې را رسېدو واله دی زه ستړی شوم او زمری خو طاقتور دی دی خو ستړي کېږي نه د ستړیوالي په حالت کې چې مخکې وکتل یوه کنده یې ولیده دی په دې خپل زړه کې دا سوچ کوي چې دې کنده کې به پناه واخلم شاید چې دا زمری مې ویني ني د چې ښکته کندې ته اراده وکړه ویې کتل کنده کې نو په کنده کې یو لویه اجدها پرته ده یو غټ مار پکې پروت دی لویه اجدها پرته ده او هغې هم خوله وازه کړې دی نور هم حیران شو چې شاته راپسې زمری را په منډه را روان دی را رسېدو واله دی مخې ته کنده ده او په کنده کې بیا چې کوم دی اجدها ده نو د خلاصي چې کوم دی څه لاره خو نشته خو چې ویې کتل د کندې په غاړه باندې یوه ونه ولاړه ده نو دی فوراً دغې ونې ته وخت چې ونې ته وخت او لږ وربره شو چې لاندې وکتل د ونې په دې ویښ باندې یو دوه مږې لګیا دي یو توره مږه ده او یو سپینه مږه ده او د ونې دا ویښ او دا جرړه چې کوم دی دا کټکۍ دا خوري د سره نوره هم یره پیدا شو چې یو د خلاصي لار خو راته د ونې په صورت کې میلاو شوه خو هغې باندې هم چې کوم دی تور او سپینه مږه لګیا دي دا خوري نو که دا ونه وخوري نو دا خو به ښکته را وغورځېږم د دې زمري او د دې اجدها خوراک بشم نو نوره یره ورسره هم پیدا شو ډېر زیات په یره کې شو او دی په دې ونه کې لږ لږ ورو نور هم په بره باندې کوشش کوي چې نور لږ اوچت شم خو چې بره یې وکتل نو په ونه کې د شاتو د مچو یو ګبین چې کوم دی هغه ولیدو دی هغې ګبین طرف ته ورغی او د ګبین په خوړلو حاصلولو باندې شروع وکړه ګبین به یې لږ لږ را دغه کوه خوړو به چې په ګبین په خوږو باندې دی اړام شو نو د ده د خیال نه هغه زمری هم وتو ییر شو دی هغه کومه اجدها چې په کنده کې پرته ده دا هم د ده د ذهن نه ووته دا یې هم یېره شوه دا کم تور او سپینه مږه چې په دې ونه جرړه باندې لګیا دي د دې دا هم د ذهن نه ووتې او دا یې هم یېر شو د زمري نه هم غافله شو د هغې اجدها نه هم غافله شو د دې تورې او سپینې مږې نه هم غافله شو چې په دې کې ناڅا په دې تورې او سپینې مږې چې کوم دی دا جرړې کټ کړې وې ونه یې اسانه کړه چې جګ شو چې ونه را پرېوته چې ونه را پرېوته نو دی خو د ونې په سر کې ناست و نو دی هم پکې را وغورځېد نو زمري پې ورځانګلو وینې و ویشلو
مړې کو دې کندې ته ورغورځو چې کندې ته وغورځېدو د اژدها خولې ته لاړ. حضرت عیسی علیه السلام دا مثال د دنیا او د هغې سړي ذکر کړی دی چې کم سړی د آخرت نه غافل وي. وی فرمایي چې د دې ځنګل چې دی په کم ځنګل کې روان دا د دنیا مثال دی. دی په دې دنیا کې روان دی، دا زمری چې پسې را روان دی نو د مرګ مثال دی. په دې انسان پسې، په هر انسان پسې چې کم دی په دې دنیا کې دا خپل د مرګ د زمری چې کم دی ور روان دی. او مونږ د مرګ نه چې کم دی منډه وو، هر انسان د مرګ نه تیښته کوي. مونږ د بیماری چې علاج کوو نو په دې نیت باندې کوو چې د مرګ نه بچ شو. کلمو دی د مرګ نه بچ شو، دا د مرګ نه تیښته ده، دا د مرګ نه منډه ده. د بیماری علاج په دې نیت پکار دی چې مالا الله صحت راکړي چې زه پې نیک اعمال وکړم، مرګ خو هسې راځي خو چې د مرګه پورې زه په صحت برابر یم چې زه نیک اعمال وکړم، په دې نیت باندې علاج پکار دی. نور د مرګ علاج خو نشته. بهرحال نو د زمری چې کوم دی دا د مرګ مثال دی، دا د انسان مرګ دی چې په ده پسې را روان دی. او مخې ته چې دا کومه کنده دله راغلې ده نو دا د انسان قبر دی. دی به دې کندې ته ورځي، خامخا دې قبر ته به خامخا ورځي. هر انسان خپل قبر ته به تدریج روان دی. په دې کنده کې چې دا کومه اجدها ده نو دا د دې انسان بد اعمال دي، دا د ګناهونه دي. او دا ونه چې کوم دی دې کومې ونې ته ختلې دی، دا د دې انسان عمر دی، دا د زندگی ده. او د ونې په دې وخت کې چې دا تور او سپینه مګه لګیا دي نو دا د عمر ورځ او شپه دي. شپه توره ده، ورځ سپینه ده. د ورځې په صورت کې د عمر دا ونه چې کوم دی دا خوړل کېږي او ختمېږي، یو ورځ او شپه تېرېږي. او د عمر دا ونه چې کوم دی رو رو کمزوري کېږي، ختمېدو طرف ته روانه ده. په دې ونه کې چې د شهدو بچو دا کم ګبین دی، وایي دا د دنیا لذتونه او خوندونه او خواهشات دي. هغه خوندونه دي او هغه مزې دي چې کله دا انسان د دنیا په دې لذتونو او خوندونو کې لګیا شي او دا خواږه شروع کړي نو دی د آخرت نه غافل شي. نو مونږ د دنیا د خوندونو او لذتونو دپاره بیا د آخرت د مرګ نه هم غافل شو چې زمری را پسې شاته را روان دی. د قبر د هغې کندې نه هم چې کوم دی غافل شو. په قبر کې چې کوم د بدو اعمالو مونږ تاسو د ځان دپاره کومه ذخیره جمع کړې ده د هغې اجدها نه هم غافل شو. د عمر په دې ونه باندې چې کومه توره او سپینه مګه لګیا ده، شپه ورځ تېرېږي نو موږ د دې نه هم غافله شو. سار کېږي او ماښام کېږي خو زما او ستا سره دا غم نه پیدا کېږي چې زما د عمر نه دومره ورځې کمې شوې. دا غم او دا فکر نه پیدا کېږي چې زما د عمر نه هفته کمه شوه. دا غم او دا فکر او دا سوچ نه پیدا کېږي چې زما د عمر نه میاشت کمه شوه. دا سوچ نه پیدا کېږي چې زما د عمر نه کال کم شو. یو رمضان راځي او بل رمضان تیریږي او بل رمضان راځي او بیا بل رمضان راځي، خو زما او ستا سره دا غم او دا فکر نه پیدا کېږي چې په ما باندې خو دومره کلونه تیر شو، دومره کلونه تیر شو چې زما او ستا د خپل عمر د کلونو غشمار او تعداد هم په هغې کې موته غلطېږي. داسې حتی خبره راورسېده، دومره غفلت طرف ته مونږ لاړو. نو دا د انسان د خوب نه د رابیدارۍ دپاره حضرت عیسی علیه السلام دا مثال چې کوم دی ذکر کړی دی. امام غزالی رحمت الله علیه راغستی دی چې ای انسانه غافله کېږه مه، د دنیا په خوندونو لذتونو خواهشاتو کې مونږ دومره ورننوځو چې څوک راته بیا آخرت ښیي
علماء کرام راته آخرت ښیي او واضحه کوي چې لکه دا د کامیابۍ لاره ده او دا د ناکامۍ لاره ده، نو مو تابع د هغې علماء کرامو هم خلاف کوو. دا د خپل مقصد دپاره موږ ته وایي دا خبرې کوي، دا د خپل کرسۍ دپاره مو ته دا خبرې کوي چې دا د کامیابۍ لاره ده او دا د ناکامۍ لاره ده. ای انسانه د غفلت نه رابیدار شه. که عالم تا ته د خپل مثال په طور د کرسۍ دپاره هم خبره کوي خو تا ته خو صحیح خبره وښودله، تا پې څومره عمل وکړو، تا تر کومه حده پورې د هغه خبره ومنله، تا تر کومه حده پورې خپله زندګي چې کوم دی هغه د کامیابۍ په لاره باندې روانه کړه، تا تر کومه حده پورې د ناکامۍ د لارې نه چې کوم دی ځان وساتو. زه د عالم خو که پکې هر څه مقصد دی د هغه ځان له یو نیت دی، هغه یا نیت صحیح دی یا خراب دی، خو ما تې څومره عبرت واغستو. خبره خو د قرآن او د حدیث ده که نه، خبره خو د آخرت ده که نه، خبره خو د آخرت د کامیابۍ ده که نه، خبره خو د آخرت کې د ناکامۍ ده که نه. دا وضاحت خو راته عالم وکړو. اوس د عالم نیت پکې ښه دی او که خراب دی، ستا د هغه نیت سره کار نشته. ته د خپل نصیحت په مطابق ته سوچ وکړه چې تا له دې نه څومره نصیحت حاصل کړو، تا ته څومره فایده واغسته. نو موږ هغه خپل ځان چې کوم دی په ناکامۍ کې وردن نه کوو، خو چې د عالم مخالفت وکړو. خیر دی زما د آخرت زندگی دی خراب شي خو چې د عالم مخالفت وکم، زما د دنیا د ژوند دی تباه او برباد شي خو چې د عالم مخالفت وکم. نه مونږ خپل نیت نه صحیح کوو، د بل د نیت د صحیح کولو کوشش کوو. هلکه د بل نیت پرې د خپل نیت صحیح کا. ستا پکې کم نیت دی، تا په کم نیت باندې دا نصیحت واورېدو، تا د دې نصیحت نه څه عبرت حاصل کو، تا ته څه مقصد واغستو. خپل نیت صحیح که، د بل په نیت باندې سوچ مه کوه. د بل نیت ښکاري نه، د بل نیت د هغه د زړه سره چې کوم دی تعلق ساتي، د هغه نیت چې کوم دی الله ته معلوم دی. ته د هغه په نیت پسې چې کوم دی ریسرچ او تحقیق مه کوه چې د ده نیت څه دی. دا ته د قیامت د ورځې پورې هم د هغه نیت نشي معلومولی. د هغه نیت پرېږده، خپل نیت وګوره ستا نیت څه دی پکې. نو عزتمندو زمونږ خپل نیتونه صحیح کول غواړي، د بل په نیت باندې سوچ مه کوه، خپل نیت صحیح که. نو که مونږ خپل نیت صحیح کو نو انشاءالله په دنیا کې به هم کامیاب یو او په آخرت کې به هم کامیاب یو.